الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الانحاء درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانې تر اوسه پورې الحمدلله موږ 9 شي اعتراضات حل کړي دي 29 اعتراضات. پرون موږ یو اعتراض حل کړو چې ملحدین اعتراض کوي چې اسلام په مکه مکرمه کې بے یار او مددګارو نو خلکو ته د صبر تلقین کوو چې مدینه ته کله وای هجرت وکړو نو ظلم شروع کوم. موږ دا خبره ستاسو غلطه ده، عقلي او نقلي دلایل په موږ بیان کړو. نن راځو موږ مشهور اعتراض دی د ملحدین طرفه دا وارد کیږي په موږ باندې چې ملحدین دا یو اعتراض کوي چې الله تعالی شیطان ولې پیدا کړو چې دا د ټولې خرابۍ جرړه ده، ځکه چې دا شیطان نه وی پیدا کړی نو موږ باندې بس نه وي، موږ باندې به ګناهونه هم نه وي او موږ باندې به دا امتحان هم نه وي. نو د هغې ورته موږ وضاحت کوو چې الله تعالی شیطان ولې پیدا کړی دی. الله تعالی دا شیطان چې دا د الله مخلوق دی او الله تعالی چې دی خالق دی، د خالق دپاره دا ضروري دی چې دا کې صفت د خالقیت لري. موږ دا ویلو د الله ګور بالحاضره چې کوئ تاسو به د الله صفاتو ته توجه کوئ. د الله صفاتو ته چې کله تاسو لاړئ بس تاسو معلوم شو. لکه دی چې دا پرون دا سوال موږ وکړو چې د الله تعالی د علم حد معلوم دی او که نه دی معلوم، که معلوم وي خو دا محدود شو، که محدود وي نو دا خو عاجز شو عجز شو. موږ ورته د الله صفت خو علم او الله تعالی د صفاتو خاوند دی چې هغه صفت لري د علم، او چې څنګه د الله ذات قدیم دی نو د هغه صفات هم قدیم دي. ستاسو دا د محدود او د لامحدود د قاعدو نه څه شی دي؟ دا ماورا دی. ولې محدود او لامحدود دا ممکنات دي، الله تعالی واجب الوجود ذات دی، د هغه صفات هم څه شی دي؟ قدیم دي. دغه شانته کې دا به د اعراض او د جواهر او د دین هم پاک دی. داسې نور تاسو نو د الله تعالی ډیر صفات دي او صفات د خالقیت دي. د خالقیت تقاضا دا و چې دا سو الله تعالی به مخلوق پیدا کړي نو په مخلوقاتو کې وکانه من الجن هغه د جناتو نو مرزبانو دوی خبردار ده چې دا شیطان الله نه دی پیدا کړي. څه شی دی؟ د شیطان ته مکمل مخلوقاتو ته الله تعالی انسانانو ته څه ورکړي ده؟ یو اختیار او ازادي درکړي ده. د دې ازادۍ الله رب العزت قرآن کریم کې وایي چې زه په چا باندې ظلم نه کوم. ستاسو اعتراض به هغه وخت صحیح وي چې دی څه ویل الله تعالی په دې ظلم کولی، په موږ کې ظلم کولی. سورة النساء آیات نمبر 40 کې ان الله لا یظلم مثقال ذره، الله په چا باندې د یو مثقال د یو ذرې برابر هم ظلم نه کوي. دغه شانته کې او دویم جواب موږ دا کړی دی چې الله تعالی چې دی دا د خالق دی او دا د مقصد د الله رب العزت پیدا کړی دی. یو مقصد پکې دا هم دی چې الله تعالی زما او ستا په دې باندې ازمایش وکړي. څوک د دې د تخلیق یو مقصد ته هم دی چې الله رب العزت قرآن کریم کې وضاحت کړی چې الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. نو په دې کې دا چې موږ پیدا کړی او موږ سره شیطان هم پیدا کړی دی، دا زما او ستا ازمایش پکې دی. بل شیطانو دغه شانته کې د شیطان چې پیدا کړی دی د شیطان سره سره به موږ څه کړی دي؟ شیطان په موږ باندې چې څه شی دی؟ په موږ باندې مسلط دی، خو دې سره سره موږ ته څه کړی دي؟ موږ ته حق ښودلی هم دی. وهدیناه النجدین، موږ ته دواړه لارې هم ښودلي دي. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اوس که ته د شیطان په لاره ځې نو په دې کې خو موږ مجبور یو که نه یو مجبور؟ موږ مجبور یو په دې کې؟ نه. ولې مجبور یو؟ موږ نه یو مجبور. موږ مجبور بحث خو نه یو چې اوس د شیطان د وجې موږ جهنم ته ځو. موږ چې جهنم ته ځو د څه د وجې ځو؟ جزاء بما كانوا يعملون او جزاء بما كانوا يكسبون. دواړه آیتونه موجود دي د کسب او د فعل. نو د شیطان پیدا کول دا د تخلیق یو حصہ ده. اوس شیطان د خپل دغه نه ازادۍ نه غلط مقصد واغوستو، دې کې د الله تعالی څه قصور دی؟ دا غي به ان شاء الله جواب کو. مولوی صاحب عبارت شروع کړه. خیر شاباش. په دې باندې ما شپږ جوابات اوس په دې کې شامل کړو. راروان وخت ان شاء الله په کوم شامل وي. خیره اعتراض نمبر 10 الله تعالی شیطان پیدا کړو دا ټول خرابې جرله شیطان دی. چې الله تعالی شیطان پیدا کړو دا ټول خرابې جرله شیطان دی. دا خدا سے شو چې دا ټول خرابې الله تعالی پیدا کړل. نعوذ بالله. جواب په مخلوقاتو کې الله تعالی انسانان او جنات خود مختار پیدا کړی دي چې دوی خپل عمل کولو کې آزاد دي. د عیسایانو پر شیطان فرشته ده او د مسلمانانو پر د جناتو د قبیله ده. جناتو د قبیلو نه د امتحان پکې موجود دی. شیطان او انسان الله رب العزت آزاد پیدا کړی دی او آزاد فیصله بدوي کوي. کانا من الجن او دا د جنو. موږ په دې باندې په بل زاویه سره جواب کړی چې شیطان سیکولر اوسې شو. سیکولر دا قوم پرستو سو سیکولر قوم پرستو وي. دا قوم پرستو سو په دې باندې ما شپږ دلایل جمع کړي. یو د قومیت دغه دا و چې د ځان ته ښه ګڼل
پسې انا خیر منه زه خو د دنه بهتر ما زما قوم خو د دنه څه شه دی دا بهتر دی پکې دا د قوم پرستی په وجه باندې دغه شانته کې بل ته د سپکاوي او دغه شانته کې د څه شه د اجماع نه انکار کول د ټولو فرشتو نه څوک چې ټولو فرشتو ته الله حکم وکړي چې دغه کې دام پکې موجود او د څوک د مسلماتو نو د دانه هغه باندې شپکاته دغه بګرا جمع کړي چې شیطان څه شو د لوی قوم پرستو د سیکولر د شیطان کې د نظریه او منځبانو ښه نو موږ اوس خپل جواب ته راځو چې دا د جناتو نه دی نو شیطان داسې مخلوق دی عبارت او شابه شیطان داسې مخلوق دی په خپل هر یو عمل کې آزاد دی او دې ته عقل او پوهه ورکړل شوې ده منځبانو دې ته عقل او پوهه پکې څو کنهشته شته پکې کچره دا وخت څه کړی وي معافي غوښتي وي بیا به د سره دا نه بس بیا به الله معاف کړی وي لکه آدم علیه السلام نه څه وشوه سهو دی وشوه خطا دی وشوه بعضې مفسرین د ګناه نسبت کوي بایبل هم دې ته د ګناه نسبت کوي پرون ما دا یو پوسټ شیر کړی دی د عیسایت خلاف چې د مسیحیت د عیسایت بعضې عقاید دا خلاف عقل دي یو پکې دا ازلي ګناهګاري ده چې د آدم علیه السلام د وجې نه موږ ګناهګار پیدا کیږو د هغې کفاره عیسی علیه السلام کړه ما ورته ویل دا غلطه خبره ده چې ګناه دی وکړو سزا دې بل نه ملوي ما ته بیا هغه په خپله باندې په هغه پوسټ باندې ما ته شیر کړی ما ته هغه دغه وویل عیسایي او پادري فرض وکړو هغه ما ته ویل چې ګوره دا خو د ګناه تصور چې دی دا خو د آدم علیه السلام د وجې ورته ګناهګار نه بڼې معنا موږ د سره د آدم علیه السلام د وجې انسانان ګناهګار نه بڼو هغه سره ګناه نه ده کړې هغه نه خطا شوی او بیا څه وکړو او بیا معافي وغوښتله آیات مبارک موجود دی منصفانو نو د خبره کوم ځای ته روانه ده چې شیطان هلته څه وکړو په خپل عقل نه غلطه فایده واخیستله څه وکړو د جهنم ځان له خوښ ولې څه پکې وو تکبر پکې وو قوم پرستی پکې وو طاعت او د عبادت لارې ورته ښودلې ده او ډېر وخته پورې په طاعت باندې هم قایم پاتې شوی دی او په خپله د دې ازادۍ نه غلطه فایده اوچته کړه او شیطاني شروع کړه ټولې دنیا د ګمراه کولو کاري شروع کړو نو په دې کې الله تعالی څه قصور دی چې انسان او جنات یې آزاد پیدا کړی دی او شیطان د دې نه غلطه فایده اوچته کړه دا خو د الله تعالی د شان نه بعیده خبره ده چې په دنیا کې به مخلوقات زبردستي وکړي موږ باندې الله رب العزت په دنیا کې زبردستي نه کوي موږ اول وضاحت وکړو چې دا د الله تعالی په صفاتو کې او صفت د خالقیت د هغې په بنا باندې دا مخلوق پیدا کړی چې شیطان هم پکې موجود دی شیطان نه دی پیدا کړی شیطان خپل مخلوق پیدا کړی چې د شیطاني د خپل ازادۍ په وجه وکړه نو دې کې د اسلام باندې کوم اعتراض راځي تاسو نه تاسو دا معقوله خبره ده کنه دا معقوله او کرم لسه شابه او د خپل مرزي عبادت وکړي سوال کې د سوال لازم تاسو ډاټا کوئ په دې کوم چې تاسو ذهن اشکالات روان وکړي تاسو د خلکو تربیت کوئ تاسو وایو د دې لپاره چې بھائی تا باندې سوال وشي چې الله شیطان ولې پیدا کوي ته دا خبره به د ذهن کې ته به دې باندې خسته مقدمه کې دا بیانې منصفانو او د مخلوق خپل رضا سره کړی د مخلوق معنی د پیدا شوی سیز د کائنات او هر څه الله تعالی پیدا کړی دی په مخلوقاتو کې بیا انسانان او جنات الله تعالی د امتحان لپاره پیدا کړی دي په دې کې کوم نیک عمل کوي او کوم بد عمل کوي شیطان اول نیک عبادت گزار او الله تعالی چې کړه د آدم علیه السلام پیدا کړو شیطان تکبر او حسد شروع کړو الله تعالی ته ملائکه ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو په دې وخت کې شیطان ابلیس په خپل خو د الله تعالی د حکم مخالفت وکړو شیطان اول قوم پرسو چې د الله تعالی د حکم نه منلو په وجه منع شو چې دا ویل قال ما منعك الا تسجد اذ امرت قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين کله چې ورته الله رب العزت ورته فرمایي چې قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه زه خو د دوی نه بهتر من قوم پرست اظهار وکړم الله تعالی شیطان ته شو الله تعالی شیطان ته وایي تا چا منع کړی سجده کول نو شیطان خپل قوم پرستی ښکار کړه چې زه حضرت آدم علیه السلام نه بهتر یم زه د اور نه پیدا کړم او د خاور نه پیدا کړم نو په دې وخت کې شیطان د خپل آزادۍ نه غلطه پیدا واسطه او حسد د حضرت آدم علیه السلام سره شروع کو نو د شیطان د غلطي په الله تعالی باندې اچول چې دی ولې پیدا په الله تعالی باندې اچول چې دی ولې پیدا خبره صحیح نه ده الله تعالی جنات او انسانات ازادي نه ورکړي نو بیا بل اعتراض خلک کولای چې انساني مجبور ما زول پیدا کړی دی او څه پر الله تعالی کوي او الله تعالی د شان سره دا خبره هم مناسب ده چې ورچا باندې زبردستي کړي او څوک مجبور ما پیدا کړي الله تعالی انسانانو او جناتو ته عقل بشان لوی دولت ورکړی دی چې دا انسانان او جنات د عقل په ذریعہ صحیح فیصله وکړي او د غلط کار نه منشي اوس چې څو د خپل عقل صحیح استعمال نه کوي نو بلکې الله تعالی څه قصور دی الله تعالی خو دوی ته اختیار ورکړي چې عمل کوي او بد نو خلاصه دا شو چې شیطان کوم عمل کوي په دې د چا زبردستی نشته دا په خپل خو عمل کوي د خپل عمل سزا به ورته ملاويږي او څوک چې د ملګرتیا کوي هغه د سره په جهنم کې اوځي نو دلته بس سوال پیدا کیږي چې الله تعالی انسانانو او جناتو نه عبادت مطالبه ولې کوي نو جواب یې دا چې دا عبادت محض عبادت نه بلکې کوم انسان او جن پیره چې د الله تعالی عبادت کوي دا د رحمان ذات په قابلیت کې شامل دي او کوم انسان او جن په چې د الله تعالی عبادت نه کوي دا د شیطان په قابلیت کې شامل دي عبادت په موږ باندې ولې دته هغه د دوه نظرې دي څه دي دا وایي چې دا هر سال دا کشمیری په دې
مې مذهب کیوں چھوڑا ما مذهب ولې پر تو کې د اعتراضات کړي دا وګوره د مخکې دا کریکټر شیطان جو کو به داسې کو موږ خو دلته باندې امتحان پیدا کو ته ویل چې لکه دې پسې جو کومه پسې راځي کدي سره لاړ خو سره باندې جهنم کې لاړ کما زما حکمونه دی ومنه نو څه شي وي الته بدل به جون مقصد معلومه به د سوي به جنتونه خواهشات به پورا کم شابه زګه شیطان هم د سجدي نه انکار کړي او انسانانو جناتو ته د ازادي او کول د الله تعالی د محبت دلیل دی ازادي نه ویني انسان وسنګ په دنیا کې د الله تعالی خلیفہ وي ځکه یو خوا شیطان د انسان د گمراه کولو کوشش شروع کړي او بل طرف الله تعالی انسان ته د اشرف المخلوقات عزت ورکړي دی خو د هر چا خو چې رحمان ذات په قابل کې شامل کېدل غواړي او کله شیطان په قابل کې تاسو په خاطر چې د رحمان ذات په قابل کې شامل کېدل غواړي او کله شیطان نو تاسو جو کا الحمدلله شکر دې چې موږ د رحمان په قابل کې شامل او الله دې الله دې موږ ناراضي شي او الله رب العزت دې تر قیامت او د برکه پورې ایمان دې الله رب العزت موږ په دې باندې خاتمه دې زموږ په دې باندې او بیا الله رب العزت موږ په خپل ایمان باندې سوکي استقامت را نصیب کړي ډېر په دې فلسفه کې خدا کې خپل غوړي ایمان محفوظ کړه په دې کې زما خپل ایمان شکر دې محفوظ شي دا شي د ملحدین د شي کنه چې اسمان ته وخی کنه نه منم لکه هغه دجال بچی راشي کنه دجال بتا ته و چې ته په ما ایمان راوړم یو نیک انسان ته وای کله چې دا مدینه ته وای راورسیږي مدینه ته به دا نشي نه وته فرشتو به روحاني هغه دغه به قائم کړي وي حصار به قائم کړي وي نیک انسان به یو نیک انسان په دې وخت دا به راوځي ته به دجال ورته و چې ته دا به خپل مقدمه پیش کړي چې الله تعالی ما په ما باندې ایمان راوړم اب ورته ته دجال ته پلان کې دې وخت به دا دجال غوسه کی دونه به غوسه کی چې دا به ته دا شهید به کی به راځوندې ګور مړ مې نکړي به مې راځوندې که ورته اوس خو مې رښتیا یقین شي چې ته دجال بیا به ډېر کوشش کوي چې دا بیا ضرور راځي به نشي رسولې لکه زه درته وایم کنه چې داسې خبره مې د ځان پورې کوله چې شکر الحمدلله که دا دجال راشي کنه او راته ووایي چې او دا ټوله دنیا له زرو زرو ډکه کې او جنتونه ثابت کړي ما ته پته لري چې داسې شی دی ولې ما ته په زما په اصولو کې ښودلي چې دا دجال دی مطلب مې د دې دا و چې دې پیریډ کې خو دونه دا پیدا ته وشي چې په خپله خو څه کېږي اوس یو 30 نمبر اعتراض پیدا کوي وایي دا مذهب چې دی دا د خوف او د ویرې علامت دی الله تعالی انسانانو جنات په روي او په خوف کې اچوي چې څه کوي زما عبادت کوي مونږ نه الله تعالی خلق په خوف کې نه چې څه کوي عبادت موږ سره پاره کو موږ له ترغیب راکړي موږ له د انجام نه موږ خبرې سوګي موږ د ژوند مقصد معلوم کړی دی رښتیا وایي تاسو چې موبایل اخلئ دا لپټاپ چې تاسو اغوستی دا چې تاسو استعمالوئ دا د څه مقصد دپاره دی که بې مقصده دی اوس دا چې کله خپل مقصد کې ناکام شي بیا دې سره موږ څه کوو بیا سکرپټ کې غورځوو داسې ده که نه ده دې دنیا ته چې موږ پیدا کړي وو الله رب العزت وایي چې دا تاسو ما ژوند او مرګ پیدا کړی د دې دپاره چې زه ګورم چې څوک زما حکمونه مني دا کوم یو ساینسدان یا څومره جوړونکي ماهران چې دا چې څه ایجاد کوي د څه فایدې دپاره دې فایدې څوک څه کارونه نه کوي دې ملحد ته موږ یو کته میډیکل ډاکټر یې دې ملحد ته موږ یو کته ساینسدان یې کته هره شوبه کې ته بغیر مقصده څه کار کوي نو دا انسان چې پیدا کړی د دې دپاره چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولې دا پیدا کړی دې دپاره زما الله زما عبادت وکړي الله تعالی پر صفاتو کې صفت د معبود ته چې د بسوي مرزبانو دا معبود دی د دپاره به عبادت کوونکي موجود دي مرزبانو پوه شوئ نو د هغه صفت تقاضا ده او موږ څه کوي مرزبانو موږ له څه کړی دی موږ له انجام ښودلی که چېرې عبادت هم زما وکړو زما حکمونه ومنله نو تاسو ته به زه ابدالآباد زندګي درکړم هغه به جنت درکړم مهمانخانه به درکړم داسې مهمانخانه به درکړم ټول عمر به ځوانې بوډا کېږي به نه ټول عمر به څه شوي ټول عمر به روغ صحت ناجوړه کېږي به نه به د تش او دسمات ضرورت دي څونه خصلتونه چې په تا کې دي چې هغه څه شي دي هغه ستا دپاره نقصان ده دي دا د بول دا د تش او دسمات او ډک او دسمات دا په موږ څه ښه صفت دی موږ چې باتروم ته لاړ شو موږ له خپله حقیقت ښکاره کوي چې دغه دی هغه ټول حقیقت دی چې ته خپله د پوزه پټه کړي دا عیبونه به درنه الله وایي چېرته ختموم دا به درنه جنت کې ختموم درنه څه شی پاک ژوند به درله درکړم نو دې کې زموږ پیدا راکړه د الله پیدا دا موږ چې عبادت کوو زموږ پکې پیدا راکړه د الله ده چې موږ نه مو هم الله موجود وو چې موږ یو توجه وسئ اعوذ بالله وایي چې موږ موجود یو او چې موږ د الله عبادت کوو هم الله موجود یو چې موږ نه یو یو وخت به نه یو موږ به جنت کې یو موږ به څه یو الله به موجود دی د چا عبادت ته ضرورت هم نشته مرجبه بعضې داسې علما داسې محدثین او داسې زموږ مشران اکابرین تېر شوي دي چې هغوی خواهش چې څه وکړم
په جنت کې د الله عبادت وکړه مولوی کې خپل خوند دی روحانیت دی پکې خدا روحانیت نه داخله نه دي خبر مولوی صاحبانو نو دوی دا اعتراض کوي چې مذهب یو 10 نمبر اعتراض چې مذهب د خوف او د ویرې علامت دی د موریدین بل سوال کوي چې مذهب د خوف او د ویرې علامت دی الله تعالی انسانان او جنات پیروي او په خوب کې اچوي چې زما عبادت کوي جواب کله مذهب د خوب علامت وي نو شیطان چې کوم وخت د الله تعالی نه فرمانی وکړي نو هغه وخت به سزا ورکړي مولوی صاحبانو که خوف نو دی وخت نو په کار الله چې ستا شاګرد ستا خلاف ورجو کې بنګ وخت چې به خلاف ورجو کې سکه سونم بیزته نه کوي کچې دا د خوف علامت دی وخت به الله د سر سکړي او واپس جهنم ته ډایرکټ لړکړي نه خوف سره شته نه پکې ازادي د لدر کړي ته ازادي درکړي خوف څه پتا د سره مون مکو دا مولیدین چې مولیدین کیږي په دې زبردستي خو نه دا خو تاسو خوف علامت نشته ته انجام خودلې لکه پلار چې زمي ته وي چې بچا ګور دا کار مکو په دغه سزا بدر کوم دا بازار ته لاړ شي لکه ګور په لمونه ګور لکه پلان کې شونه کې لکه د الکان سره باندې کړي او پلار په خبر شي پلار څه کوي انجام نه مخ شکر دې چې انجام نه خبر کړیو که انجام نه خبر کړی بیا به دا خو بیا به سمې بیا به موږ چې خدای پاک موږ ختم نه او څه شه دې مولوی صاحبانو بیا به کسی شه بیا به ظلم نه مولوی صاحبانو دا خبره د دوی غلطه د مخکې واښه دی وخت شیطان الله تعالی سره مکالمه شروع کړه چې ما تر قیامت پورې وخت راکړه چې ستا بندگان گمراه کړم قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون شیطان ویل زماره ما ته مهلت راکړه دوباره راځي کېدو ورځې پورې حضرت آدم علیه السلام حوا علیه السلام نسوا او شو هغه معافي وغوښته شیطان معافي ونه وغوښته شیطان الله تعالی د ورکړی شوی چیز ازادي نه غلطه پیدا واغسته الله تعالی مقابله شروع کړه نو الله تعالی ورته هم فرمایل وان جهنم لموعدهم اجمعين چې څوک صاحب لار هغه به تاسو یو ځای جهنم ته گزار کړم نو شیطان او انسانان چې شیطان په نقش قدم باندې روان دي دا خپل مرزي باندې په کوبر قائم دي په دوی د چا زبردست نشته نسی شه دې نه په چا دنیا کې د تاسو په نظر کې دنیا کې استغفار خوخه د چې تسکه کته نیک عمل کې کته غلط عمل کې کته ایمان راوړې او کنه راوړې فیصله د پاره د الله ورس خو دلې موږ له سکړې انجام را بیان کړې دی او ترغیب موږ له نیک عمل ورکړې چې په نیک عمل کې بداله جنت ملاويږي د الله رضا به درته ملاويږي دنیا کې به سکون ملاويږي کامیابی به درته ملاويږي او په بد عمل کې په کفر کې بتا د زلالت ملاويږي بي سکونی به ملاويږي او د دنیا یو اس چرته وته په سونه شي په سکون کې به یو شپه ما تیر نه کې دا حقیقت خبره ده کوم سونه انسان چې سونه په دین باندې عمل کوي دا بسمي دا په سکون لکه موږ سره اقتصادي موږ سره مالی موږ سره مادي وسایل نشته او ټولو کې ذات سکون کې موږ وخت ورو دا وجه څه زمونږ جسم دی زمونږ یو هارډویر دی او سافټویر دی دا جسم لري دی کې هر څه کې دا د دنیا کې څونه څه دي دا چې موږ ته استفاده لرو دی کې ګورو هارډویر دا چې موجود دی کې سافټویر انسټال شوی دی دا وینډو چې پکې انسټال نه کیدا سره تا لیکل لګي دا شان د دې موبایل کې ته دا اپسونه مې ډاونلوډ کوو دا بس کارو دا څه خطر زمونږ په دې جسم کې دا چې کوم هارډویر دا جسم دی دغه دنه او سافټویر انسټال شوی دی چې هغه روح دی د روح څخه تقاضا ده په دې اعمال سره سکیږي هغه پوره کیږي په دې سره د سکون ملويږي نو دا اعتراض منګل کو 22 نمبر اعتراض چې مسلمانان په نور ملکونو حمله ولي کوي چې الله دې جواب کو سبا واخر دعوانا الحمدلله بس کوو